چې داغي ماخام اذان په ټیم کې رو جماعت نه اوستا خود دنیا چارونه او چټنیانه او ګن بلا ټول وړي دي او هغه پتشو بو باندې رو جماعت کینو دا استاد تمرا علاقه چې دا الله بټوله په جهنم کې دی د دیو جنا زیات خیال بدام ساتي چې چرته څوک په خپل علاقه کې بیچای او پاتې نشي بیرو جماعتی پاتې نشي دا به هم خیال ساتي رویت هلال کمیټي بزان نه جوړوي چې په کراچۍ کې پاس پاسمان کې په پلازو کې ناشتي او په پنځم شپه اعلان وکړو چې میاشت کار نه شو ما ته خلکو دا څه چل دی ما وی خبره دادا ا د پښتو یو شعر دی او یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې په زړه دي مړ بشه یو غمی په پاکستان کې خو سړی به داغه علاج او چې ټول ملک غم دی نو د علاج به د څه شي عزیزانو تاسو ولیدل چې الله رویت هلال کمیټي سره د حکومت پاکستان او سره د عوامو خدای په شرمونو وشو په شرمونو وشو خدا هغه ذلیل او رذیل خلق دی چې هر کال شرمېږي خو دوی په څه نه شرمېږي هر کال شرمېږي خو شرمېدلی به په څه وشرمېږي او ډمه په څه شرمېږي ډمه که ته ډمې ته ډمه ووایې نو هغه خو شرمېږي نه او ډمه ده نو زمونږ مثال د ډمې شرمېدل به په څه وشرمېږي او بیا دا دومره ذلیل خلق چې کال 12 میاشتې به د حکومت نه خپي او چې په دغه ورځ زمونږ خبره راشي منځ کې ویروره حکومت اعلان نه دی کړی نو څنګه روژه ونیسو بیا د مور دویم میړه حکومت شو نو بس خبره دادا چې ما غش پوي چې والله العظیم چې وځه مې حلال کې وځه او ما ته یو شی حق کار شي په ورډازوالي بمی که دنیا ورانیږي او که ودانیږي تو بیا میں ورته وی چې توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای چې زما مرګري او ټوله خدای می برخلافي ماته اس پروا نشته عزیزانو په دغه شپه د پیر پشپه باندې سورلس گوانو سورلسو گوانو چې شمدید گواہی وکړه چې مونږ میاشت لیدلې سلور پکې د دې سیول کوارټرو اکسیانان درې دریګیو
شپږ د بنو یو د بل سورلس ګوان اوس که ایمان در کیوی ایمان او غیرت در کیوی ما د سورلسو ګوانو په خوله باندې روجه کړې ده نو روجه کول ډېر لوی کار دی او که د یو سړي ځان ختمېده لوی کار تاسو وایي ګونګیان کېږئ ما تاسو ټول هم دغسې لرې کېږئ والله چې په سترګو مې بدله په سترګو یعنی روجه نیول دومره ګران کار نه دی لکه د یو سړي ځان پانسي کړی دا ډېر ګران کار که تاسو پاکستانیانو کی ایمان وی او غیرت در کی وی نو ما د سورلسو کسانو په خوله باندې روجه کړې ده او ششنجج د دو کسانو په گواہی باندې په سړی د 500 حکم کی کنا او 500 کی کنا زوړندې کی کنا مړی کور تراوړي کنا تاسو خود ششنجج نامه بیا او د سوالې کې غیرت درکې او ورشي ججای ته ورته دا فیصله دی غلطه کړی ده د دو کسانو په گواہی دي څنګه سړی مړ د څه ورته وایي که تاسو ایمان ته خو کچرو ته نږدې ورتېر شه چې سټ به دې د خپو نه مخکې سوځي او خپې به دې د سټ نه مخکې سوځي یو ټکار به یې ستا دا سټ او ګیره به دې کې چولای چولای کې او منډې به وایي ته خو کړه دې مولیانو ته ووایه تاسو خو ټټو کوئ ټټ هغه ځای چې د دوه کسانو په ګواهي دی څنګه سړی مړ شو ټټ خوالته وکړه خو پوهېږې چې دلته مې دا د سټ رګ څوک نشي والی نو ځکه دې د ځان نه پړانګ جوړ کړو شیخ صاحب تم په کلي کې کښېنې مړه چالي دلې حقه روجه یې خرابه نو خوله کې یې غاښونه نه ږدولې داسې خولې ته یو هغه ورځ ویلې بله ورځ شو په دې خوله کې مې داسې ورګه چې درته وښیم نو تا ته چلو خلو دا خو د خسیانو راج دی او د خسیانو ملک دی او د خسیانو دنیا ده زه ویم چې سبا روژه ده ته روژه مه که چې زه تا یو ګنټه ځوړند کم چې ستا عمر یي چې ته بیا ونه وایې چې روژه ده او که روژه نه یو ګنټه دې ځوړند په دې کابل کې چې حکومت ټیټ او سخت چا ټټ کولې روجه ده روجه عرب دنیا کې وګوره اوقاف منسټري اعلانو کی چې سبا روجه ده بس روجه ده سبا اختر ده اختر دلته خو هر د ګډې دوه آزاد هر سړي ځان نه د قاضي صاحب او د مفتی صاحب زوی جوړ کړی دی اوس دې رویت هلال والا کی قسم اوس تم آتوای شیعگان پکی وابیان پکی بریلیان پکی دی دیوبندیان پکی دی اہل حدیث پکی دی دا پینځه واړه سیزونه په مرتبان کې را جمع کړي دي نو دا غوي اتفاق راځي راځي اور عمران چې دلته محمد خان جمعه ته راغلي او مليان خپلو کې ونخته په پرزونو یو مولا یو څه بل مولا بل څه بل مولا بل څه په خپلو کې ټسو مار سره جوړ پرزونه شو بیا د بلوچستان حکومت داغي میاشت لیدلې و دې هلال کمیټي سره خبرې وکړې دوی ونه منل زه ګوایم ما د شپې په 1 بجه ور سره خبرې کړې دي
और मातेवेल जी ये सूबा सरहद के लोग हमेशा शरारत करते हैं, सूबा सरहद के लोग हमेशा शरारत करते हैं। मावरतेल रोजे तो सूबा सरहद के लोग रखते हैं, अटको पार तो रमजान का महीना चढ़ता ही नहीं और टेलीफोन में बंद मावर तासो आए चे अल्लाह पाक दे पखबर गुस्तर गो अग खलक रांद की चे द सोरलसो कसानो पर शहादत द उलमाओ पर मख के मौलाना अब्दुल लतीफ साहब उनके सड़े पर के नास्तु चे पर सूबा सरहद के पर मुला दुनिया के दागा उनके आले मुखाए सूबा सरहद के दा टोल मुलियान रा जमा कर दा मागुंदी कुसडब पके दा टोल रा जमा की और द मौली अब्दुल लतीफ साहब उनके मुला होखाए चे सोरलस गवान शू मां वर्ता कत माल मौली से संग चल दे महतेल बिरादरा आसमान की इल्लत याद आई और चे इल्लत भी दे यौ सड़ी शहादतम काफी दे उसको सोरलस सुन तसल उड़ाने के मां ब्याम पे ताकी को मालदा दला कौम मां त मालूम यौ कस पगो क्लियर कट ऑर्डर दे दरोयत हिलाल कमेटी तस्वुर पे इस्लाम की तस्वुर दा यो डोंग मचाओ करे हुकूमत दे द पार चागा दे इस्लाम अमरावस्तो रोयत हिलाल कमेटी में जोड़ दा दे रोयत हिलाल कमेटी जमुंग दे वीर द पार जोड़ उस पैमान हुआ है देखो गोरे तासो के चिमड़े उशी सो के लंबई दचाओ है हाँ ताओ चाओ है मुलाय तम रेगमाल करे होंगे नो मुलियान दे ख्वाब नहीं देखो मुला लंबी कपन वाला सो गंडी मुला जनाजे मुला मड़ा पालान दी चिवर की दी मुला से बराशा वेस पारा उस मुला खुदा खबर चिलान दी संगा सपारी पता ही नहीं लगे तासु पैमान हुआ है चिकम सड़े गौर मुलाई दरोयत हिलाल कमेटी चेयरमैन और प्लाजा के नास के टेलीफोन वर्ता पूछ अगर तब तो हुए चरा शदा जमा मड़े हो लगा हाँ वो वेले शई तस्वुर सुर मुला तब तंगा हुए चरा शदा मड़े हो लगा दीन तरगे पूरी दीनों चे पजोर जुमात क्यों पजाड़ पुजियो पजाड़ से के दनास देव दीन तरगे पूरी चे सवाह के अहली दीन प्लाजो तलाड़ लस लस और शल शल चतुन तो खतन अलत दीन खत्म अलत दीन न दे आ दुनिया दुनिया और दीन मुतजादेन चीजों न दी दा द्वारा यौजे के न जमा की दा मुतजादेन तरो सपूरी चे दा दीन रा टोल दे और दा हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह आवाज आवरे दा दे गुर्बत और दा गरीबाई वजह कमा मेला प्लाजो तशवा
دا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ختم. تاسو خیال را همیشه د پاره خدمت د دین غریبی خېټه کړي اوږي خېټه کړي. تاسو وګورئ مونږ چې طالبان ما نه یادېږي چې مونږ به غرمه یا ماښام په مړه خېټه روټۍ خوړای نه او سړه به مو خوړه او مدرسې ته به تلل. نو خدای مولیان او پوی په خپل دین. اوس چې خبره د تودې روټۍ او د غوړې خوروا ده خپه نشي اوس څوک ملا کېږي نه د سکول ماسټرګۍ ته جوړېږي ملا کېږي نه قاضی او سلم او صدرا او میبزی او میر زاید مولا جلال دل ولون کې په دې فارغ صداو کې نه پیدا دا یاد اور میں طالب ته ته دوره کې وې سکل مال مسلم ثبوت تی ویلې نه سلم دی ویلې ایو ول ما ویلی مال دا دواړه چا لیکلي ول مصنف خدا کرا ته پته اندازه یو کتاب زویم او ما ته دام پته نشته چې دا کتاب والا څوکو زمولا شو اوس ما چې کوم کتابونه ویلي دي زه درته د یو مصنف تاریخ دا څوکو کم ځای پیداو کم ځای لوی شوی کم ځای سبق ویلی کم ځای ته تللی دا ګران کار. نو عزیزانو عرض میں داو چې علم پاتې حکومت مونږ ته د ونډې اچولو عادت راغ. ونډه پیژنئ ونډه میخ ته چې کوي څنګه ختموي میخ پیژنئ ونډه د بوسو د کلو او د بوري او چې لا پکې خوند دپاره پوندانم واچي کومه میخه او غوا چې په ونډه عادت شي او په ونډه پی را پرېدل شروع کی هغه میخه بیا بې ونډې یا هغه غوا بې ونډې پی را پرېږدي. تاسو د کلو خلک خدا پوهېږي چې بچې مړي کومه میخه او غوا چې په ونډه پی را پرېدل شروع کی بې ونډې پی نه را پرېږدي. عزیزانو د پاکستان حکومت لویه مهرباني دا وکړه چې مونږ مولیانې په ونډو عادت د اوقافو هر وزیر چې جوړیږي هغه کار بل نه سوا د مولیانو ته د ونډو کولو ته به مولیانو له ونډه کې نو هغه ونډو کې یو رویت هلال هم وه یو رویت زه به څنګه د هغه رویت هلال په خوله باندې اعتبار کوم چې پاکستان کې څلور صوبې دي او څلور واړه رونه دي خپل که سندھ دی که پنجاب دی که بلوچستان دی که صوبه سرحد دی زمونږ دا ایمان دی چې دا ټول رونه دي د یو اولاد آدم ٹھیک ده لیکن کله نه چې رویت هلال جوړه ده په تاریخ کې د صوبه سرحد په شهادت هغې نه روجه کړې ده او نه اختر کړې ده.
دا سه رؤیت هلال له شرم نه دی پکار دا زمونږه رؤیتې چې پکې ناستي د دې خدای کور راغی ما ته خو دې ووایي دوی کنه چې ته د رؤیت هلال کمیټې ممبر شه چې دا خوله ماتوم کنه مونږ ورته ناست یو وروره د ماشکی رونه یو د جاز ټیکټ ته څوک ټینګېدی شي د کراچۍ د پلازې هغه خوخو بسکوټو ته څوک ټینګېدی شي بیا ټیا ډیا پیژنې ټیا ډیا دا چې دا رؤیت هلال کمیټې ممبر ته وایي چې دا ټیا ډیا پکې لا څه ته وایي ټیا ډیا